بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو خبر شوی ما هغه خلک چې کله پاکستان کې سیلاب راغی او د ترک صدر اردوغان خزه د پاکستانیانو د مدد لپاره هار ورکو هغه هاري وخړو هغه خلکو کم چې د سیلاب دلته پاکستان کې راغله او د سیلاب زدګان د امداد لپاره چندې او زکات پیسې ورته ورکړې شوې هغه پیسې وخوړلې چا چې د زلزلہ زدګان پیسې وخوړلې چا چې په پاکستان کې کله دلته اپریشن روان وي او خلک آی ډي پیز شو او ټول دنیا د غیر مالی امداد لپاره پیسې ورکړي هغه پیسې وخوړې نور پرې دوی رونو چې چا حج معاف نکو د حج د خلکو پیسې وخوړلې هغه نن ز سعودي امبیسي کې ما په یو پروګرام کې شرکت سو کچھ پاغي باندې خبره کوي او خبره سکه پروپاګاندا کوي زه تاسو ته اولنی خبره دا کوم چې د سعودي امبیسي کې په هر پروګرام کې زه شرکت کوم او زه شرکت ولی کوم زه تاسو ته هغه وجه وایم سعودي امبیسي مالا دعوت راکو زه مهمان خصوصي راوغختلم او په دې پروګرام کې د شرکت نه مخکې زه خپل خلکو ته دام وایم او زه په پښتو کې ولې لګیم سره ته دام وایم چې کم خلکو را پروپاګاندا شروع کړو هغه زموږ لپاره معنی نه لري زه خپل خلکو ته مخاطب یم ځکه چې په سعودي عرب کې 23 लाख پاکستانیان دي او په هغه کې ټول نه زیات زموږ د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي دا غو د اقامې مسله راځي هغه په جیل کې بندي د هغه تنخواګانی بندي شي کله چې کرونا او عالمي وبا رااله هغه ته په فلایټس کې مشکلات شي په لاک ډاون په صورت کې ورته مشکلات شي نو الحمدلله د خدای پاک لاک لاک شکر ادا کوم چې زه همیشه هغه لپاره ودرېږم زه سعودي سفارتخانه ته مزم زه سعودي امبیسي سره خبره کوم زه سعودي حکومت سره خبره کوم او په دې پروګرام کې هم زه خدای پاک شکر ادا کوم چې مال بیا مقرره کړه چې کم کرونا پوج باندې د فلایټونو د بندش خبره چلیږي ما خپل خلکو آ خبره ور بیا وکړه نو زه او زموږ اسلامي برادر ملک ته دغه پروګرام کې شرکت کول زلازمي ګڼم نزال تلاړم دا پروجیکټ سره زه اول دې تراشم دا پروجیکټ چې کوم دی دا څنګه چې د جایکا د جاپان یو اداره ده فلایي کارونه کوي څنګه چې د امریکای یو اس ایډ اداره ده دغه سي د یو کې ډیفټ اداره ده نو دغه سي د سعودي حکومت د خلکو د امداد لپاره یو اداره ده د کینګ سلمان په نامه باندې او در دنیا په 57 ملکونو کې 1100 پروجیکټ کارونه کوي دوی یو پروجیکټ آغاز کړو او هغه پروجیکټ کې تاسو ته دام ویم چې زما سواد چې کوم زما حلقه ده هغه په دې پروجیکټ کې نه ده د پاکستان کې نه ضلع خو خکړې شوی کم چې د غربت په شرانه لاندې ژوند تیری او کم ځکه چې غربت ډیر دی پاغو کې زمونږ یو دیر ډیسټریکټ هم دی لکی مروت هم دی ټانک هم دی انور د پنجاب ضلع پکې وي هغه ته به امداد ورکړي او دا امداد به څوک ورکوي دغه د سعودي حکومت او د سعودي د طرفه چې کوم د کینګ سلمان په نامه باندې یو اداره ده او په خپل باندې کور ته رسي نو په دې کې ما شرکت وکړو که زما په لاس باندې یو کس داخله 1,29,000 خاندانونه دي که زما په لاس باندې یو کس ته هم ښېګړه رسي زبال تزم که زما په لاس باندې زما یو پښتون رور زما یو مسلمان رور زما یو پاکستانی ته سره سره هته میلاویږي زه به هلته هم زما خو لعنت شي په دې خلکو باندې چې نه خو ورته څوک لیفټ ورکوي نه خو څوک تپوس کوي د سیلاب والا پیسې دی خوري د زلزلې والا پیسې دی خوري د آی ډي پیز والا پیسې دی خوري او دوی ته په ارشي کې پیسې ښکاري پیسې ور څنګه کارو چې په سعودي عرب کې ایونت روان دي سعودي عرب نه اسلام آباد دی سعودي سفارتخانه ده او وجه زکات او فطر نه راغونډي نه پیسې راغونډول شته او نه برسه شته خو تاسو په ارچ کې پیسې ښکاری چې انګلند ته به وړي سويس اکاونټس په پیټ وړوي امریکای ته به وړي الته خپل جایدادونه جوړوي الته خپل بچو له اکاونټونه جوړوي الته خپل بچو په خپل خاندانونو باندې حرامه خوروي او پاغي باندې بیا فخر کوي نو شرم خو په تاسو کې نشته خو ما چې زری خپل قوم ته خپل رونو ته وایم چې الله لاک لاک شکر دی چې دومره اواز را کړی دی چې زه نن د خپل مسافرو لپاره اواز چتولی شم الله تعالی په دې خبره باندې شکر دی چې مال یې موقع راکړه چې زما په لاس باندې 1,29,000 کسانو دوی به امداد کوي زه به یې نه کوم ما ته به یې نه راکوي د دوی په شان چې هاري پټ کو زلزله زدګان پیسې پټ کړې داسې هېڅ نشته مونږ الحمدلله په هغې کې ما ته مهمان خصوصي باندې دعوت راکو ما پکې شرکت وکړو په 1100 پروجیکټ چلیدو د 2015 نه پروجیکټ آغاز کړی دی او په دې ورده پکې ماته دعوت راکړی شو او ماته خوشحالي په دې خبره ده چې ډېر مسافرونو ماته میسیجونه کړو چې د لاک ډاون د وجې نه هغو ته په ټیسټونو په مسله کې کرونا ټیسټ پکوي په هغې کې مشکلات دي د فلایټونو بندش دی په هغې کې ورته مشکلات دي نو ما یو وار بیا په سعودي امبیسۍ کې او سعودي حکومت په مخ کې او د سعودي حکام په مخ کې خبره یو وار بیا وکړه نو زه ستاسو ټولو ډېر زیاته شکریا ادا کوم ما ته په دې خلکو باندې 2-3 ورځې دا شی د ما خپل خلکو سره ولېږو او خبر شوی یم چې لکه دوی په دې باندې خبرې کوي دوی سره خو شتنو همیشه حرامه خوړل ده
چندې خوړلې دي، زکات خوړلې ده، صدقې خوړلې دي، فطراني خوړلې دي، څوک په ایزی روډ باندې یادېږي، څوک په مسټر 10% باندې یادېږي، څوک وایي چې مجھے کیوں نکالا. نه دونه تاسو توقع ساتئ. ښه په قلاره باندې د خدای پاک شکر ادا کوي چې د یو انسان ته بهتري کولی شي، خپل په هغې کې افرټ اچوئ چې د یو انسان زه خو خپل قوم ته دا وایم چې د روژې میاشت او اخري 3 روژې پاتې دي، که په خپل چم ګاونډ کې د چا مدد کېدی شي تاسو هغه هم وکئ. او موږ چې کوم حکومت دی نه هغه ټول نه غټ پروګرام په دې واله عمران خان چې کوم شروع کړی هغه احساس دی، احساس د غریب سړي، احساس د کمزوري طبقې، احساس چې کم خلکو په سړکونو باندې پراته وو د ریاست میلمانه جوړ کړی شو، احساس د هغه خلکو چې کم به وږي وده کېدل. دغه په دې پروژیکټ پورې هم خاندي وایي کوی بوکا نه سوی پروژیکټ عمران خان شروع کو. ولې به نه شروع کوي؟ تاسو خو حرامي ګټلې دي، تاسو په ځانه کیمپ افیس جوړولې، تاسو ته نه ښکارېدل چې په غټ ښارونو کې چې زموږ پاکستانیان په سړکونو باندې وده کېږي، تاسو ته نه ښکارېدل. دا خلک په دې خبرو باندې همیشه لګیایي، خو همیشه حرامه کړي ده، همیشه غلا کړي ده، همیشه ډاکه لګولې ده. او زما سعودي ته استا خلک دي، زه خو همیشه هلته ځم، زمونږ اسلامي ملک هم دی، د پاکستان ملګری هم دی، او زما ته استا پاکستانیان هلته دي. نو که هغو ماته یو پروجیکټ کې یو په پروګرام کې دعوت راکوي، زه به هغې ته حاضري هم کوم، او هر حاضرۍ کې به زه د خپل پاکستانیانو ذکر هم کوم، که چاته ښه لګي او که چاته بده لګي. والسلام.